अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लि अलैहि। सूरह नहल लेगा वअफ़ू बिअहदिल्लाहि वअफ़ू दगल इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल ताकि सरा अल्लाह ताला यअमुरु हुक्म कई बिल अदल पअदल कवल उस अदल दो किस्म दे बोले पैदा मन को न अदल दो किस्म दे यो तो वही मुआशरती अदल या समाजी अदल और बल तो वही कानूनी अदल। कानूनी अदल दा पर महकमा के द काजी जिम्मेदारी हुई और समाजी या मुआशरती अदल दा द हर फर्द शख्सी जिम्मेदारी दा। द मुआशरती अदल माना दादा चे हकदार तदाग हक वर्कड़े शी और सोख हम द हक न महरूम नकड़े शी देता वही समाजी या मुआशरती अदल। वैन शेर एहसान द एहसान माना कि द अल्लाह मखलूक तो द खपल हक न सशे वर्की ये तो वही एहसान। दाया व खबर वैन तफसीर द आयत कि अदल मखलूक द खुदाए ता हक वर्कवली और एहसान द अल्लाह हक पूरा कवली। द अदल माना द हुकूकुल इबाद और द एहसान माना द हुकूकुल्लाह। द अदल माना द हुकूकुल इबाद और द एहसान माना द हुकूकुल्लाह। और दान तकवा दो बुनियादी पिलर्स दी सड़े व मुत्तकी की दे सरा कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह द्वारा पूरा करी। हाँ वो हजार घर चला गया तो उससे कहते द एहसान माना हुकूकुल्लाह। हदीस जिब्रील के ची जिब्रील अमीन द पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तपोस को जी द एहसान रहता हुआ है एहसान से शेरे ना अल्लाह ताला वर्ते अंता पैगंबर अलैहिस्सलाम वर्ते अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहो चे द खुदा बंदगी दासू के लगे चित्ते भी नहीं फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका कते नवीनी न चे कम अज कम दा अकीदा खुद बराबर ची अल्लाह मावी दी न माना दादा चे हुकूकुल्लाह पर सही तरीका पूरा कोल। एहसान माना बसी हुकूकुल्लाह पर सही तरीका पूरा कोल। द्रयम माना अदल दा इबारत थे दा अकीदे और दा अमालना दसना दा अकीदे न अदल अकीदे बस तो वही पयो खुदा यकीन साथ बस पयो खुदा यकीन साथ दा बराबर अकीदा न अदल दा मतलूब दे पर अकीदे और पर अमालों के और एहसान मतलूब दे पर अखलाकों के। एहसान मुराद बेहतरीन अखलाक। ताकि सरा अल्लाह ताला यामुरु हुक्म के बिल अदल पअदल वल एहसान और इब्न अब्बास से भी तर्जुमा कई सलोरमा
چې عدل عقیده توحید ده. وجه ځکه چې دنیا کې د ټول نه لوی ظلم د شرک، د ټول نه لوی ظلم دی شرک، نو د ټول نه لوی عدل توحید، د ټول نه لوی ظلم شرک، نو د ټول نه لوی عدل سره توحید. نو بیا کلمه د احسان دا متوجه د اعمال او اخلاق دواړو ته، دا متوجه ده څه ده؟ اعمال ته او اخلاق ته. الله تعالی حکم کوي د عدل معنا برابر عقیده، د احسان معنا صالح اعمال او صالح اخلاق. سیف الله خان ډیر شی دی مسک ان الله یامر بالعدل، تاکي سره الله تعالی حکم کوي په عدل باندې. نو سیف الله خان رضی الله عنه چې عدل دو قسمه دی، یو قانوني عدل چې محکمه کې کیږي د قاضي ذمہ داری ده، یو معاشرتی عدل چې د هر فرد ذمہ داری ده. دیو چې پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې کلکم راغ وکلکم مسئول عن رعیتی، تاسو کې هر یو سړی حاکم دی او د هر یو نه به د هغه د رعیت پته کول شي. هر یو سړی حاکم دی او د هر یو نه به د هغه د رعیت متعلق تپوس کیږي. صحیح؟ نو د اجباری نه به تپوس کیږي د خپل کور والو، د خپل ماشومانو، څوک چې نه په کفالت کیږي. د حاجی عبدالغنی نه به تپوس کیږي د کور والو، د ماشومانو، څوک چې نه د کفالت کیږي. او دویم که یو سړی په کفالت کې هیڅ څوک نه، یو بنده کفالت کې هیڅ څوک نشته، نو د خپل اعضاء د رعیت دی. څه شی دی؟ د خپل اعضاء د رعیت دی. نو دا به تاسو کې چې لاس څنګه استعمال کړی دي، لاس سره زیاته خو نه کړي، دا لاس په ګناه کې استعمالول دا سره ظلم کول دي، دا شی په ګناه کې استعمالول دا سره ظلم کول دي. صحیح؟ نو معاشرتی عدل دا د هر فرد ذمہ داری ده. د معاشرتی عدل ډیفینیشن او تعریف څه دی؟ سیف الله خان تعالی پر مثال عمل وکړه چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکړي او څوک هم د حق نه محروم نه کړي. صحیح؟ چې حقدار ته داغه حق ورکړي څوک د حق نه محروم نه کړي. او دویم شی د احسان. احسان معنی چې د خدای مخلوق ته د خپل ځانه څه شی ورکړي. عدل خدای حق ته ورته ورکړي. عدل څه شی دی؟ دا وی حق ته ورته ورکړي. احسان دا وی حق نه دی، شی ستا دی، ته یې ورکړي ورته. دویمه معنی د عدل او احسان چې عدل حقوق العباد پورا کول دي او احسان حقوق الله پورا کول دي. عدل حقوق العباد پورا کول دي او احسان حقوق الله پورا کول دي. صحیح شو؟ او دا ته ولیکا بعض اوقات خلق مونږه یا په افراد کوي یا په تفریق کوي. څه خلک داسې دي چې صرف حقوق الله پسې لګېدلي دي او د انسانانو په مرح پکې دي. صحیح؟ منځونه به کوي، روزې به نیسي، عمرو له به ډېر ځي. صحیح نه کوي؟ صحیح؟ سه روزې به لګوي، خو چې په انسان یې وس ورسي بیا د ظالم زیږې سینه ته داسې مخي. صحیح؟ او بعضې خلک سیکولر ټایپ خلک دي، هغه د حقوق العباد خبره ډیره کوي، د بنده حق نه مونږ کوي، نه روزه نیسي. ته ورته ووایه کوئی زړه مې سپین دی، چا سره زیاتې نه کول. موږ زړه خو یې تور شوی ځکه هجومات نه راځي. نو یا یو طبقه ده
خالص مذهبي په دې معنا چې د حقوق العباد او سره فکر نشته، که حرام او که کرپشن او که چې حق او که دروغ او په تجارت کې بزنس کې دې څه فکر نشته. البته موږ نه قضا کوي، روزه نفلی به ونیسي، صحیح، عمره ته وځي بلا ډېر دې کنه وسی عمره ته وځي بلا ډېر صحیح. حقوق العباد عبادت ضایع کیږي، صحیح کی عبادت ضایع کیږي. دویم جانب هغه خلک چې حقوق العباد په واره باندې بالکل صفا خلک، انسان حق نه وای خو نه موږ کوي خدای واده نه روزه نیسي، کله کله پکې ګوټم کوي، صحیح. نه دغه ظالم کداغه کارونه کوله انسانانو سره احسان کول، صحیح، او ورسره حقوق الله هم پورا کوله، نو دغه به په عبادت کې شمارو، هغه ځان سره ځاتیو، صحیح. هغه سره چې کوم احسان کوي دغه به په څه کې شمارو؟ په عبادت کې. خو بیس نه جوړ ځان ځکه مونږ نه کوي، روزه نه نیسي، نو مونږه امبیلنس یو انسانانو اکثریت څه شوی دی؟ امبیلنس شوی. سیف الله خان مونږ څنګه شوی؟ امبیلنس شوی، یا په یو طرف او یا په بل طرف. اچھا څوک انسانان امبیلنس شي نه دی مطمئن دی نه هغه مطمئن دی، دیم خدای والے دی هغه خدای والے دی. په مذهب کې څنګه رسېدلی؟ نه په قرآن خو یهودیان پوهېږي، یهودیان په هم پوهېږي، عیسایان په هم پوهېږي. دلته پی ایچ ډي چې تا غوانې کوي اسلامک سټډیز کې یهودیان شو څوک نو خدای ورته وایي مسلمان. ان الله یامر تاکہ اللہ تعالی حکم کوي بالعدل فعدل باندې. نو بل معنا د عدل چې دا اصلاح د عقیده او د عمل دا عدل، اصلاح د عقیده او د عمل دا، او احسان اصلاح د اخلاق دا. او سلورو معنا ابن عباس سے کړی دا چې عدل عقیده له توحید دا. ځکه سورہ لقمان کې الله تعالی وایي چې لقمان خپل زوی ته وایي استاد سے تلاوت کړ چې یا بني لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ظلم دی. نو دغه وګوره د شرک اپوننټ سره توحید، د شرک مقابل سره توحید. نو چې شرک لوی ظلم شو توحید لوی عدل شو، شرک لوی ظلم شو ظلم مقابل سره عدل، نو توحید دا لوی. نو ابن عباس سے وایي چې عدل نه مراد توحید او د احسان نه مراد صالح اعمال او صالح اخلاق. صالح اعمال او صالح اخلاق. ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یامر حکم کہ بالعدل فعدل والاحسان فاحسان باندې و ایتاء ذی القربى اپ ورکړه باندې رشتہ دارو ته، ورکړه باندې رشتہ دارو ته، رشتہ داران ته ورکړه کې چې مستحقین وي. رشتہ دارو خیال وساتي کہ مستحقین نو می مالدارو وي. کله کله سے فلخانه سے گفت میں ورللی قندهار ته، کله قندهار والی ولني استاد رشتہ دار دے تابانی یو حق ثابت دے، تابانی سا یو حق ثابت دے. هغه بستا کزن وی قندهار والی بھئی یا دن سلامت کزن بھئی رئیس جمهور بھئی، صحیح. او که مثالنا مسلم تنیس که پتہ نشته مسئله پکارون دیده که نه نو داسی یو قلم بورتا ورلیگی هغه باندې کله تلیکل شي نو نوم به ملکی جناب کرزئی، صحیح ده. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى او ورکړه باندې ذل قربا رشتہ دار خپلوتا. نو ذوی القربا ذوی القربا دا درې قسم دي. یو تو وی ذو رحم محرم، ذو رحم محرم. دویم صرف ذو رحم، او دریم صرف محرم.
बिल्कुल अलग पेपर में रख दें, रेंट, यस, एक कागज में लिखें, वहां पे लिफाफा कर लिखें, जस्ट राइट हिज नेम एंड राइट इट डाउन, रेंट फॉर सोशल हेल्प बाय शकील फॉर October 23rd or something. ذو رحم محرم دا هغه رشتہ دار دی چې ورسره د وینې رشتہ ده او نکاح ورسره حرام دی. ونې رشتہ ده ورسره او نکاح کول ورسره حرام دي، لکه کاکا، وراره، ورور، خور، عمه، خاله، زوی، لور، لار، مور، نیکه، انا، دې سره کوم رشتہ ده؟ د وینې رشتہ ده او نکاح کول ورسره حرام دي. ته وایي ذو رحم محرم، دې ته وایي محرم. دویم قسم صرف ذو رحم چې د وینې رشتہ ده ورسره خو نکاح ورسره حرام نه دی، لکه کزن، لکه څو کزن، نکاح ورسره حرام نه دی خو رشتہ ورسره کومه ده؟ د وینې رشتہ ده. کوم رشتہ ده ورسره؟ د وینې رشتہ ده ورسره. او دریم محرم، نکاح ورسره حرام دی خو د وینې رشتہ ورسره نشته. نکاح ورسره حرام دی خو د وینې رشتہ ورسره نشته، لکه د پایو مور، د پایو خور، د پایو ورور چې د کومه ښځې تا پیس کړي هغه سره مور ده، نکاح ورسره کېږي نه. د هغې لور سره ستا نکاح کېږي نه، ځکه د خور ده. نو محرم دي خو خوني رشتہ ورسره نشته، پردي دي. صحیح. نو ردی استحقاق هم په دغه بنیاد دی. د ټول نه مقدم استحقاق د لومړي ګروپ ته، بیا د دویم ګروپ ته، بیا د دریم ګروپ ته. صحیح شو سیف الله خان؟ ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یامرو حکم کئی بالعدل پادل کولو والاحسان پیسان کولو ایتاء ذی القربى اپ ورقربان لے رشتہ دار ہوتا. نو بیا دا تولیکا چې بیا ذو رحم محرم رشتہ دارو کې بعضی هغه دي چې ورته زکات نشي ورکولی، زکات نشي ورکولی، د زکات نه علاوه د ستا ذمه باندې د هغې حق ثابت دی. زکات نه علاوه ستا په ذمه د هغې حق ثابت دی. نو دا څو طبقې دي یا څو قسمه خلک دی؟ پلار، مور، نیکه، انا. پلار، مور، نیکه، انا، زوی، لور، مسے، مسائے. دی باندې زکات نه کیږي. سیف الله خان به زکات دغه باسي او دواړه نوجوانانو ته وایي حقانه ده در زکات شي یا کړه. وای د خدای بندا دا خو لکه دې جیب شي دراول ته دی بلکې راوړي. دا خو د پوزیشن نه ونه وته. ها موږ په پښتو کې وو غوړی توجو خالي کې توجو. د سیف الله خان زکات د یو جیب نه وته بل جیب کې. اوس د دین علاوه کم نور رشتہ دار چې دي لکه ورور، خور، اکا، اما، خاله، ماما. صحیح. نو کای مستحق د زکات وی باید چې سړی خپل زکات لوبه ابوی ته ورکړي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه زکات یا صدقه په اجنبي باندې یو صدقه ده. صحیح. او په قریب باندې دو صدقې دي. دې وایي چې په لخنه او جباري او نثار احمد او غنی
زل د خلک په دې انکریج کوم په دا 13 جمعه مو وي خپل زکاتونه حتی الوسه کوشش وکړي دې ته وګورئ چې دلته مسجد ته ورکم یا دې د انسټیټیوشن ته ورکم ماته به ټیکس ریټرن کې فائدہ وشي سبا وشي ټیکس ریټرن کې فائدہ وشي یو خدا چې مسجدونه او انسټیټیوشن دې خو پوری ډیسپوز اپنا کې چې سبا خاطر مستحق مې راوي نو الګ ورکړي نو زکات ته ترغه پوری هنګ دی زکات ته ترغه پوری سره هنګ دی صحیح دویمه خبره ها ټیک ته صحیح سور کا ورته ځکه ایتم خلق راځي مسجد تم خلق اپروچ کوي غریبانو مسلمانان راشي مونږ ته دا سلمو ورته بایت دا څوک په ټیکس ریټرن راوړه څوک ځکه دا خو مونږ پیسې نه دي دا خو خدای دی چې په لاخم بلاسه هوتی دي دا جباري لاسه هوتی دي کسټوډیان سمونږ یو اوس پیسې برته په لاخانه زکات او دوزخ د مونږ دا کار په ډېر ګران دي زده ولې پردو پیسو کې چالان شو صحیح نو موږ ورته ټیکس ریټرن راوړه صحیح او صرف ټیکس ریټرن نه دا فارم ډکا او بیا د موږ د کمیونټي دوا داسې ممبران چې قابل اعتماد او هغه ته پیژني او دا توثیق کی چاو د مستحق دی مالا بدل کړ صحیح مال ریسټریکشن سخت کړی خدي ریسټریکشنز وکړي کنه ځکه چې كم هذا ذات شيء في خمسة بدن فور لري روزين لري ويا صاحب اضافه شامل اضافه شامل ورکا ورته نور مستحقین دي بیا نور خلک وای ډوډۍ نه لري بیا غیر ورکو ولا دوه یزم سکول ته نو سرکاري سکول ته دی سرکاري سکول کې مفت سبق دی نه خاصه پلان رضا زر لري او وزر سره څه خرڅ کړ او په ځای در باندې زکات راځي هغه هم نور کې خدای خبر کړ تو زکات پیسې په غولو لګولې ما خو اکثر پاکستانیانو ته مې د زلزلې والا غریبانان هغه دې دې په بل حال یا الله نن دغه خدا یو خو پرې د په ټي وي کې وایي چې اوسم لا ډېر علاقې داسې لار وته نشته هغه ارمي ولا لګیا دي باران وور اوريږي باران وريږي سفلا خانه دې دا روډ کولاو چې دا کولاو کې مخکې شنل تبل غر راغلي مې ته اخو یو قیامت دنیا ده الله نو بس خلک دلوږي مرشي دا خیر دا غسته یو دا موږ ما خو خپل پرون زموږ مرګره ناب کړل نه کی نو او پاکستان کې اوسم ډېر پیسې نو ما هغه ته ورلګل خپل کور والا ما دا یې رس طریقې سره چې د ما ورته ملاوي شي هغه په سواخلي او درسي نو ما خدای سره لګلې خو نن زیشان راته وی هغه الګیاله ډېر مهنت کوي مختلفو کمپنیو بلا پیسې منظور کړې د ټینټونو لپاره ما په خاطر 50-60 برابر کړ صحیح هغه ټلیفون ته زمون کنسرجن وتا نو زمون د کنسرجن نوم سړی خسړی دی نو ورته اوس مو کوئی سرکاري فند کې خپل پریزیدنت ریلیف فند کې وې پریزیدنت ریلیف فند خو بداسي وی چې هغه په دمه چرته رسی بیا په دمه د مدي کنسټرکشن باندې لګي خلک اوس مري نو دوه ورته ز اوس څو کوم څنګه طریقې سره دا پیسې ورلګم ورته هدايه فاونډیشن دی پاکستانیان دي اېډر معتمد خلک دی او هغه په صرف ټینټونه اخلي کم باندې او سره ته ضرورت هم د ټینټونو د کم باندې څنګه د پاسه نو وره کوي هلاکیږي نو هغه چې څنګه ورته پیسې ملاوي شي نو چاینا کې یو کمپنی سره کانټریکټ کړی دی یو ټینټونو نور لګي دور ټینټونو نور لګي او زه باغنه تاسو کوم غوړ تاسو وو ان الله یامر بالعدل تاکي سره الله تعالی حکم کوي بالعدل فعدل باندې ولې احسان سره وای تایذ قربا په ورکړه باندې رشتہ دار وتا بیا د زکات څخه مرشدار تور کو نو باید سړی ورته وګوري چې دا سړی معذور دی نو مستحق دی دا سړی سپیږی دی نو مستحق دی دا سړی ځوان دی روزګار ورته ملاویږي نه ګین روزګار کوي روزګار ورته ملاویږي نه کنه روزګار کوي زبطات دی یو عرب خدمات رااله وی ځکه را په بل حال کې ګمدار سره پکار دی صحیح او دا څه وړل نو موږ سره امداد وکړو صحیح تقریبا کال بعد پتہ نشته کوم ځای اوسه کال بعد بیا رااله وی زما اوس کار خله
الحمدلله خدای را باندې ډېر مهرباني کړې زمام جاب شته د زوی مم جاب شته تاسو یې ماته مسجد نه دومره امداد را کړی دا زموږ مسجد ثواب است دا څه خلک ډېر کم تر بلوي څنګه خلک جیبونه کټ کوي ان الله یامر بالعدل تاکید سره الله تعالی حکم کوي بالعدل فعدل والاحسان احسان و ایتاء ذی القربى اپور قربان رشتہ دار ہوتا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث کې چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره قوی صدقه دا نه خو د غنی د پاره جایز د فرض صدقه یا واجب صدقه نو مالدار ته ورکول شي نه چې خو مضبوطه قواری او کار کول شي او نه کوي کار کول شي تاسو قواری و خو مضبوطه قواری دا کار کول شي خو د مفتخوره خوند لغسته دی نو دا سره ظلم دی یعنی دا قواری والا نوجوان سره ظلم دی د مفتخوره خوند کې ورته انکریج کې حالانکه ډیسکریج کې صحیح د دې عمل نه ډیسکریج کا ځکه یو خدای دا چې دا صلاحیتونه دی هغه ځای کېږي دا کار کولو صلاحیتونه دي هغه نو دې به خدای ته پوښتنه کوي دا ګناه ده دا څه دا ګناه ده چې کار نه کوي نو په ګناه انکریج کوما نمبر 2 دغه صدقه چې تا هغه ورکړه چې هغه مستحق نه دی پته ولګي چې یو بل مستحق حق واله شه یعنی دغه $50 یا $100 تا به یو بل مستحق تور کړی کډل نه ور کړی خبر دې انتراله ان الله یامر بالعدل الله تعالی حکم کوي په عدل او په احسان و ایتاء ذی القربى په ورکړه باندې ذل قربا رشتہ دار تا وینها من کول کوي ان الفحشاء د هغه ګنده کارونو نه چې عقل ورته ګنده وي فحشاء تولیکا چې هغه ګنده کارونه چې عقل یې ګنده غني چاهي سړی مسلمان وی او کني خو انساني عقل لا وایي چې دا کار ګنده دی لکه دی خو ګوره غلا کول خکر دا صرف اسلام په نوې چې غلا ناروا ده ټول انسانانو یې غلا ناروا ده کرپشن کول خکر دوکور کول فراډ کول خکر ده صرف دا چې اسلام وایي چې ناروا ده هندوانو وایي ناروا ده سکانو وایي ناروا ده يهوديانو وایي ناروا ده عیسایانو وایي ناروا ده او چې په کپړای کې یا قصدنا غسوي دا کارونه سړي دا ناروا نه ته فحشا وایي دغه فحشا او دویم والمنکر ادا هغه نارواونه چې شریعت ورته ناروا وایي نو بعضی امور داسي چې انسان ته پته نه لګي چې دا ناروا دي یا حکمت ورته نه معلوم چې دا ولې ناروا دي حکمت ورته نه معلوم چې دا ولې ناروا دي خو بس الله او پیغمبر وایي چې ناروا دي او دا غیر منشه حکمتونه بس مې لیکه بس خدای وایي ناروا دي کوي خدای وایي ناروا دي ته واپس شه ځکه چې د مسلمان حیثیت دغلته ولیکه چې د مسلمان حیثیت د شریعت د حکم منلو لپاره د سولجر دی د عسکر دی د چا دی د عسکر او عسکر ته چې کله ډګروال سے حکم راشي نو هغه حکمتونه نه ګوري خو چې ډګروال سے ورته وایي تاسو کاشنه اصل ته آرمي کې چې وینه هغه په فارسی کې پښتو باندې په دواړه نو څنګه وایي روانه یې ها مارچ ها ازمږه وې کویک مارچ صحیح چې دا ودرې نو ورته دریش موږ ورته هټ هټ صحیح اوستاو کتلی چې کله دا کمانډنټ هغه پلاټون ته وایي کویک مار هغه لا یو قدم نه غسه فورن ته هټ صحیح خو په ټول پلاټون کې یو سړی دا حق نه لري چې کمانډنټ ته تاسو کې چې 2 سکند مخکې هوتا وي چې کویک مارچ اوس په 2 سکند کې څه قیامت راځي دا وایي چې هټ دا روان دی ولیکم داود دروړه مولې کدا خبره وکړه کوټ مارشل کې یې سزا ورکړي صحیح نه کوټ مارشل کوي بلکې پاکستان کې ډېر سخت ده آرمي سره ډېر سخت سزا یې ده معمولی خبره معمولی حرکت غلط شي یو لس دولس خشتي وي خشتي دا ولا په داملا باندې وتل وې دونه وو سټیډیم نه چا پیره دولس دا غره لار ته وي ځکه چې دونه وای نه خشته ولا بلا وای صحیح او تاسو ډبای کړه تاسو ډبای یا په دندنه وباسي وي سل
पुश अप صحیح بیا ورته یو غونډه وکړي دې غونډه ته لږ ځلو کې لږ ځل راکوشه صحیح هغه بیا وایي چې ماته دوی چې مرڅ دا بل تاسو نه کوم ځاولې راکوي چې مرڅ صحیح لکه په آرمي کې خو تاسو گنجائش نشته که تاسو کې نو خالته به جنگ وي صحیح کمانډر په حکم کوي چې مخکې لاړ شه اته وخت چې اړ ټیک ولاړ دي هغه غونډه کېږي هغه څوک ولاړ نو ته خاورې څنګه کېږي ته ویلې ریز نه کې د دې وجه په آرمي کې پیغمبر اسلام به دی وجه وایي چې المؤمن مجاهد فی بیته مسلمان کا پکورم ناشتی بیا هم اسکار دی مسلمان کا پکورم ناشتی مجاهد دی معنا یعنی بیا هم سولجر دی نو گویا دې کې یو حکمت دی چې سولجر دی نو دې کې بدري سيزونه وي نمبر اول اوبیډینس څه شي اوبیډینس نمبر 2 ډیسپلن تن دیو منظم دی د هر کار بسې منظم دی یو نو د پکور کې د چوټه هم صحیح طریقې سره راځي د ډریسونه هم صحیح طریقې ارسو په قرینه پراته او نمبر 3 سیکریفایس ایو قربانه تیار یو وخت سیف الله خان کدا درې صفات رالو بس بیا څنګه دی پیغمبر اسلام څخه خسته خبر وکړه بس دا یو جمله ولا چې المؤمن مجاهد فی بیته مسلمان په کور کې اصول جوړ د کور ژوندوم جهاد دی معنا درې سینې مې پکې اوبیډینس چې الله پیغمبر سوې او به کوا نمبر 2 ډیسپلن ژوند په تنظیم کې راو نمبر 3 سیکریفایس قربانی وینها عن الفحشاء ملکی اللہ تعالی گندکانونا والمنکر دنارواونا والبغی اد بغاوتنا نو بغی ستوي نو بغی چې د چا اطاعت واجب وي داغې نه سر تاول بغی چې د چا اطاعت واجب وي داغې نه سر اړول دې ته بغاوت وي یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالی تاسو واس کوي نصیحت کوي نو وعظ معنا سنسیر ایڈوائس وعظ معنا دا ټول کله لغوي معنا ده سنسیر ایڈوائس مخلصانه مشوره وعظ معنا څه دا مولوی چې خبرې کوي نو دې ته وعظ زکوي چې خلکو تصور کوي مخلصانه مشورې ورکوي چې دا کوي او دا مکوي کدا مو کړل کامیاب بشئ او کدا ادروایز نو کړ تباہی به راشي در باندې نو دې وجه مولا سے خبر تصور وعظ وی ورته نو الله وی زم تاسو ته وعظ کوم لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو پوه شئ او ډیفینیشن د وعظ ترقیق القلوب وتدميع العيون چې زړونه ورسره نرم شي او پسترجو کې وبر شي زړونه ورسره نرم شي دا څه خبره کول چې زړه ورسره نرم شي او سترګو کې مشکل شي واوفوا بعهد الله وفاتوا بوعده الله چې کلمو وعده کړی نو وفاتوا بوعده الله نو خدای سره مونږ وعده کړی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې ستا حکم به منو او استاد پیغمبر اتباع وکړو کلمه معنا ده چې ستا حکم به منو او استاد پیغمبر اتباع وکړو او فالو کړو نو خدای وایي دا وعده مو کړی نه باید چې پوره کړي او ستا چا سره یو کانټریکټ کړی او فولفیل نه کړي ها نو بیا جرمانه در باندې راځي کنه راځي دا کوټ ته بوتله نو څه به ډیمیجز در باندې کلیم کړي سیف الله خان اسه کې در باندې ډیمیجز در باندې کلیم کړي نو خدای سره دې وعده کړی دا دا باندې ډیمیجز نه کلیم کړي یا سر لاندې کې در باندې کړي کہ بازی بریش بابا نیز میں بازی بریش بابا بازی نیز میں بازی چھتا مسخرے کے نو دا بابا گیری سرم مسخرے کے صحیح یعنی دا مانا دا چھتا نافرمانی کے نو دا خدای نافرمانی کے چھ خالق کے ورسرہ دا معاہدہ ہم کردہ غم پا مالے
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَفَاكُوا بِوَعْدِ اللَّهِ اذا عاهدتم چکلم وعدہ کردا ولا تنقضوا الايمان اماماتوي وعدے ایمان مانا وعدے ولا تنقضوا الايمان میواتوي وعدے خپل عبادتوں کې دیا پسد کولو د دینا بعد توکید ها څه وعده وای دي چې دا مؤکد دی بعد توکید معنا وعده وای دي چې دا مؤکد دی چې دا سره شیک هند کی جنټلمن پرامس توکید دی دا څه دا توکید دی او په حیثیت د مسلمان چې سړی ته سره وعده وکي نو د جواب سوکني الله ای وقد جعلتم الله حالانکه تاسو ګورئ دی الله تعالی په ځان په باندې کفیلا شاهد ان الله يعلم ما تفعلون الله تعالی یقینا کوئی بھی عمل چې تاسو کوي ولا تكونوا كالتي وصلى تعالی وی چې کوم وعده دې وکړه او هغه وعده بیا ماته دا دمر احمقانه کار دی لکه یو شزه چې پنځي ریشي تاسو پنځي وایي چې پنځي ریشي حالانکه پنځي ریشي له ماته تاسو وي زمون په وطن کې ضرب المثل دی وی خزه ټوله خزه دي خود پنځو ریشو خاصه خزه دي دا یو پوره مهارت دی هغه خزه له چنه ور دي چې دې معلومه نه یا کومبینا د دې تار څنګه دی او دا ایکسپیرینس بس هغه تاسو په بهترین طریقه ورته هغه ته ورته وایي کنه او دلته هغه سرخته وایي تا وایي او هغه تار بالکل داسې ته وایي چې ساينس او ټیکنالوژي کله بدلې او بالکل داسې بهترین صحیح نو مهنت والا کار دی ها ډېر مشقت والا کار دی الله تعالی وایي دا کړي وعده ما تول داسې دي لکه یو احمق خزه چې ټول ورځ ځان په پنځور شتستړي کې چې ما خام نه بیا دې معلوم جوړي بیا کوم بکای دا د خزه به خلک څه کوي دا پاگلخانی ته بوزي د دیوانګانو چې ټول ورځ خدای دې خو باسا ځان سره کې په پنځور شتو اوس ما خام ورته کې ناشته برتر خراب کر واپس کنا کومبه جوړه تاسو کومبه یک معلوم شو ها غواړه وای چې واپس مالي جوړ الله تعالی وای دا محکم وعده ما تول داسې دي لکه پانسی واپس کوم بکول او غوښول شول څومره عقل مند مثال ورک ولا تکونوا کلتی مکه گئے پشان دا رحمت خزه نقضت غزلا چې دا ماتوي واپس غزلا پانسخ پر من بعد قوت الفض جوړول د دینا انکاسن ریزا به ریزا کوي تتخذون ایمانکم تاسو جوړوي وعده پر دخلن بینکم بیکارا پخپل میستی بیکارا معنا چې د اغه تاسو فولفلمنت کوي صالحات نه ساتي نو استاد غواړي بیکار ذکر دي چې next in future nobody will put his trust in you صحیح هغه وایي چې دا سره قابل اعتماد نه دی دغه خبره پس مسله صحیح دی اوس کو کوړتاړ نو خبره چې خبره په سترګې راوځي صحیح نو دې وایي زموږ په وطن کې چې څو سره په دې مشهور شي چې بار خو سوادو کې په کوړتاړ چې خبره په سترګې راوځي دی واپس راشي نو بس هغه خبره ما تکي ناغه چې بیا نیکسټ چا سره خبره کوي نور ته کنه لومبه کور ته لړشه سوي وته اته هغه لپاره داسې لکه د مرګ خبره اپ معاشره کې چون نشي تیروله چې دا دومره دلاره چې دې خبره نشي کوله دا څوم د لفظ وای کنه وای ها لا خبر ما طلع فيها سماء تبليغات على المجموعات اللي في الشغل يعني يقول اسمه فروا اما الوزير مصر الكويت لا ينسى من يسمع الكويت تليفون وقتها ما بقول ده زفخر اكيد في التليفون موږ خو بس کور کې اډر ورکو چې دوه کسان د امریکا حالات معلومه ها ما قدم د امریکا حالات نه تدریس کو اصول لدی بزرگان وای په تعلیماتو کې چې داسې حرکت باندې کوي چې هغه سره د هغه مقامي خلکو ته مشکل پیش صحیح لکه هغه دا وای چې وای کله تاسو خوراک تکې نه او خوراک مخفل پخ کړی خوراک مخفل پخ کړی نو کوم خدمت کې کسان چې وي نو کوم مالګه پکې کمای نو هغه ته وای چې لګا مالګه راوړه لګا مالګه
راوړه صحیح خو یک چا دعوت درکړي او داغه خوراک راغی نو کمالګه پکې نه یو کیلو دی پکې تلې او کسوي خبردار چې خلق ولاونه کی هغه مالک ته دا موای چې لږه مالګه راوړه زکه کداري ورته وي ممکن د سړی د طبیعت نه سختي او کور ته لړشي او خدای باندې لرګي راکېږي نو دا پرابلم ولتا جوړ کړ پر دې کورونه مروانو بس صحیح راوړل دا خدای تاسو احسان کې دومره خسته خوراکو چې داسې مونږ ته نو ته به ډېر خو اصول وي او کله کله مونږ نه پامال شي تتخذون ايمانكم تاسو جوړوي وعده خپل دخل البیکارا بینکم خپل مسکی او الله تعالی فرمایي چې دا وعده سره ولي ماتای عموما دنیاداری به باعث وي سبب باعث دنیاداری به باعث وي یعنی 3 روپے اضافي ورته چا پیشکش وکړو وای ما مایند چینج کړ وای ما مای ابله پښمتا ته حدیث لیکلو او تابع نقل هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې یو خبر وکړه سیو فرمایل تعالی کله کنه صحیح لیکلی لا تحاسدوا لا تحاسدوا پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو بل سره جیلسی مکوئ دیمو فرمایل ولا تدابروا لا تناجشوا یو بل تر ریټونه انفلیشن مکوئ چې بل تر تکلیف ورکول لپاره ریټ ورته شي اخلي نشي صرف هغه ته ریټ قیمت ورته باراکه ولا تدابروا یو بل ته مخ یو بل نه ماړوي ولا تباغضوا یو بل سره نفرتونه مکوئ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض چې یو سړی چانه څه خرید کړی وي ته د هغه خرڅون کی ته آفر مکوا د اضافي پیسو چې دار سیف الله خان ته پسو ورکو هغه په $200 اته ورته باندې 250 واخلا نو ته دوه کسان حرام کې یو د حرام کې دا چې کوم سړی خرڅول کړی دي چې د خپل کړه خبرې نه واپس کې نو منافق ته جوړه په $50 باندې او هغه بل سره هغه ته مالی نقصان ورکړي چې هغه ستل کړی هغه تصور کې اته مانو پیغمبر اسلام وی دا کار مکوئ وکونوا عباد الله اخوانا د خدای بندگان شي یو بل سرونه نشي صحیح شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې خلق وعده ولي ماته ځکه دې ته ګوري چې فلانی په دې طریقې ډېر پیسې پیدا کړي فلانی په دې طریقې دا اوس نوجوانان ټول دې په شي دي چې فلانه د مارګیج کاروبار کې دي بلا ډېری بنگلې واغستې 4 مليونه کور واغسته په 15 مليونه کور واغسته BMW د ورسره اوس دا مارګیج کاروبار کو نن ني سبا او سباني کال بعد دې بدا څه ګلس کوي او چې دا ګلزو کوي او دا ژوند د دومره هاي سټیټس تر رسول دي صحیح او مینټین کول نشي دیونه کېږي با او مینټین کول نشي نتیجه به صحیح دیونه کېږي با یا به خودکشي کوي صحیح یا به خدای طلاق ورکړي او ځان له هوملس کېږي ورني یو پروګرام په چې ویکو ها کوم کسانو چې الله شي ګټه ده الله دوی ها شنو مسلمانانو دا ګور ته شای وره ها کله بدبخت سي الله دا پیسې راغلي د پښون کې خراب راغلي یا ماینه ختنه کوي یا اولادونو ورته بلاسي دي یا مالی نقصان په نه خلک اشاره کوي او غټ سره اشاره کوي چې هغه ته وجه شنن راوځي په کوم چې کې د سوپر لاټو ها اوس په لاسوګس کې څه شي او بدبخت دي چې دا شي عبدالله د زوس وای یو کار کېږي نو زه په دې کې څه شوای نو پروفیسور ته وای چې اعتبار ګټه همیشه د دې خو څنګه درې نو خلک ما څه چې وایي اعتبار نه کوي او د وعده بس دا اوس کوي یو په بل څه موږ یې ولا مو دا ټول فراد روان دي ټول دنیا فراد روان دا د زوس پروفیسور ته دې وجه دا وایي او شریعت اسلامی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د تجارت لومبنه اصل خوله ده التاجر الصدوق الامين مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين هغه بزنسمن الصدوق صادق مونږ د صادق معنا رښتونه الصدوق ایکستریملی رښتونه صدوق معنا ایکستریملی رښتونه او الامین او ایکستریملی ټرستورتي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ځکه چې مسلمان نظر په آخرت په مقابله د دنیا کې
نو پیغمبر ورته د آخرت خبره کوي چې ته ایکستریملی رښتونه په بزنس کې او ایکستریملی ټرست ورتی د قیامت پر ورځ باندې پیغمبرانو سره صدیقانو سره شهیدانو سره صالحین سره ملګری. دا فرق دی د مذهب او د سیکولرزم چې سیکولرزم کې د دنیا د حصول لپاره every possible need just go ahead and do that. That's to tell you چې دیو څه وایي we change the policy چې مسلمانان وکړي د دعا وایي موږ د دعا وایي خپل ځان په پالیسي کې تتخذون ايمانكم تاسمسه وعده پله بینکم دخلن بینکم بیکار پمیس پر کی ان تکون امتن د دیوجه ان تکون امتن چی وډل دای اربع من امه زیات پمال کې دبل ډلینا نو ته دبل مال ته ګوري چې هغه په فرادونو باندې د دومره پیسې پیدا کړي سې کول وعده کول ما ته ولې الله تعالی فرمایي تا ورته کمپټیشن شروع کړه علت دغه دی چې ته لګي هغه کمپیټ کې انما یبلوکم الله به الله تعالی فرمای اصل ټیسټ قوم دار چې دغه سړي ناروا کول پیسې جوړ کړي صحیح خدای وایي ته مې ټیسټ پاتولې چې خپل ایمان کنټرول کولای شي کنه شي ډېر ګرام کار دی صحیح او بیا هم سره وګوري مارګیج کاروبار کې نو بس خپل نوجوانو هغه هم سینه راوګه سې زم شروع کو معقول كذا تدخاتي قرنا يوتيوب وجه او ده غير السوق علامته دې وجه خو الله وایي کنه چې انما خبر دادا یبلوکم الله آزمائش کې تاسو باندې الله تعالی به پدا پروسس ولا يبينن لكم يوم القيامه الله تعالی فرمایي چې دا ګز ما هور به تر کې تاسو رب اپوز کوي ولا يبينن لكم يقينا الله تعالی بواځي کې تاسو پرول د قیامت ما خبره کنتم فی تختلفون چې پاره کوم یو بل سره اختلاف کولو الله تعالی بل توازی کې چې دا ټول د خلزامونو ته په صح حق وي ولو شاء الله کچره غوښته الله تعالی چې ټول خلک دی بای فورس مسلمانان شي لجعلکم امتا واحدا نو تاسو به ګرځولې وي یو امت مسلمان ولیکن لیکن الله تعالی یذل گمراه کوي من آسو کې شاء چې الله یو غواړي ویاده هدایت ورکیا چا چې الله غواړي ولا تسأل الله یقینا تاسو نه بسوال کول شي عما کنتم تعملون دا عمل چې کوم تاسو کولو ولا تتخذوا ايمانکم مجوړوي وعده خپل دخلم بینکم بیکار خپل میس کی فتزل قدم کنی او بشویږي تشویدل وای کنی او بشویږي قدم خپستاسو بعد ثبوتیا پس د مضبوطیا دینا وتذوق السوء او بسکی تاسو بدی بما صدتم د دیوجه چې تاسو خطا شوي د لار د الله نا ولکم غضب عظیم تاسو پر عذاب لوی دی ولا تشتروا ما خلی بعهد الله فواده د الله باندې په بدل واده د الله کې ثمنن قلیلا لکم پنسیشن دی دنیا الله تعالی وای کتا د خدای سره کړي یو وعده ما تکړه د خدای یو قانون دی بات کړ نو تا ته بلین یا ټریلیون ملاوي دا خدای د قانون مقابله کې خدای هیڅ حیثیت نشته خو دغه نشي دی انما عند الله یقینا اجر چې دا الله په نسبانه او خیر لكم هغه به تر دې تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي زکات چې الله تعالی وایي د ټریلیون رالل کزیلین رالل د الله دی یو حکم په مانولو باندې دا خو اورلاسټنګ نه دی اورلاسټنګ خو یا به پیسې ختمېږي لکه تعالی ټیکسي والا خبر وکړه او یا به ختمېږي پیسې او بیا هم پاتې شي خو یا پیسې ختم شي ته بیا ټیکسي چلے ها یا پیسې پاتې شي او تا به مقبره ته ورسې تا به څه ورسې مقبره ته ورسې او الله تعالی وایي چې زما د قانون اتباع وکړي او ما تعالی کوم شی تیار کړی دا غو اورلاسټنګ دی نو وی فرمایل
چې ما عندکم ينفدو هغه چې تاسو سره دی ينفدو دا ختميږي وما عند الله باق او هغه چې الله سره دی دا او الله څنګه ولنجزين الذين يقينا بدبو تو اچالا صبرو چې صبر کړي اجرهم اجر دوی باحسن ما كانوا يعملون په بهتره طریقه باندې چې دوی کوم عمل کولو من عمل صالحا چې عمل کړي صالح من ذکر النار نبي او انثى یا زنانه دا وهو مؤمن حال دار چې دی مؤمن دی ځکه عقیده ولا شرط دا عقیده نه د عمل بیا ویلو نشته عقیده نه ها بیا د عمل ویلیو نشتا نو د غیر مسلم څومره صالح اعمال چې دي دنیا کې به ورته نیم او فیم ورکی آخرت کې ورته اجر شته وجه د کانټریکټ نشته الله تعالی سره دا عقیده څه دی دا کانټریکټ دی عقیده څه دی کا اوس کې یو سړی د سیف الله خان کور وکړ چې سیف الله خان په دې کور کې لګي کړي او رواني کړه په رواني صحیح ناغه په خپل وردن شو بغیر اجازه صحیح او یو دیواله ولا خو بهترین برابر کړ نو صرف دا چې هغه استحقاق د اجرت لري ځکه چې سیف الله خان سره کانټریکټ نشته سیف الله خان سره کانټریکټ نشته بلکې الټا سیف الله خان حق لري چې سوی کی پاداله کې ټریسپاسینګ کړي چې کړي غیر قانوني مداخله کړي صحیح الله تعالی وایي د غیر مسلم ما سره کانټیکټ نشته من عمل صالحا من ذکر او انثى چاچ عمل کړي صالح ناری نوې کدنا نوې او مؤمن خود شرط داده چې دې مؤمن وي فلنحيينهم بجوان ولتودلا حیاتا طیبه پاکیزه ژوند دې به ګندګون اخلاص وي پاکیزه ژوند معنا دې به ګندګون اخلاص وي د موسیقۍ د محفلونو د شراب نوشونو د الله د قانون د پامایلینا د اولاد د فکر نه د خبرې جګړې نه د کنفیوژن نه د ډیسټربنس نه د هر څه نه اخلاص صحیح ان سیټیسفاید ژوند دی حیات طیبه معنا مطمئن ژوند دی ولنجزينهم ابدلبو کو دوی ته اجر دوی باحسن ما كانوا يعملون فبهتره طریقه چې دوی چې عمل کولو فاذا قرات القران کله چې تلول القران فاستعذ بالله فناغوال الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم د شیطان مردودنا ان اوس مونږ چې کله قران شروع کوو نو مونږ سوایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې وجه چې قران کریم کې الله تعالی فاذا قرات القران کله چې قران ولې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فناغوال الله تعالی باندې د شیطان مردودنا او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل امر ذیبال هر هغه معامله چې جایز وي اهم وي او جایز وي لم يبدا بسم الله چې د خدای په نوم شروع نشي فهو اقطع واجزم دا به برکته او لکه پرې کړی وي دا کار څنګه به برکته او لکه پرې کړی نو دلته الله تعالی و چې اعوذ بالله و قرآن ته مخکي او پیغمبر اسلام حدیث کې وایي چې هر خکار په بسم الله شروع کوه هر خکار په بسم الله شروع نو اوس لغون دي یعنی کنفیوژن ناغه چې اوسلم به اعوذ بالله وایو کولم به بسم الله وایو نو بیا علما هغه پکې فیصله وکړي په کې څه وکړي پیسې ادا فیصله نو به تر پښتو په ضرب المثل باندې وا دی خو ګورم دا غریب سره چې په دا کوڅو کې ګرځي او خوراک غواړي موږ ورته خیر وایو تاسو خیر وایي ها ځکه چې आवाज هم کوي وای خیر راړی تاسو خدای وبخښه راړی خیر معنا یعنی ما ته خیرات راکړي وای خیر راوړه ها صحیح نو دا خیر والا چې ګرځي ورپسې شیوم غافي سپیور پسې غافي صحیح نو الته کې ضرب المثل چې هغه د کور مالک ته وایي چې دا ټوکړه د خیر لاس کې نیولې ده د خیره مې د توبه ده خو سپی دې رانه کورې کا یعنی دا مصیبت راځي چې خیر مړه کا خیر خدا شر رانه لری کدا سپی دې را پسې شي دې میونی چی نو د خیره مې د توبه ده خدا سپی دې رانه لری کا نو سپته ولګي دا چې د خیر نه شر د فقول مقدم دي د خیر نه خیر وختونه څه شر د فقول مقدم دي چې یو طرف ته خیر را روان دي بل طرف ته شر را روان دي په ځای دې چې اخر ته زورایونی شي او شر در باندې حمله وکي دا خساره ده دا څه ده دا خساره ده شر د پکا خیر کړه خیر درو ورسي
نعوذ بالله اول ویا چې شیطان هم به د فکر دی وجنه مونږ ډوبه اعوذ بالله وایو بیا بسم الله وایو انه تاکیق سر شاندار دے لے سلو نشتر شیطان لپارا سلطان القدرت علی اللذین پاکستان بانے آمنو چد پوخ ایمان مالکان دی وعلا ربی یتوکلون اخبر پروردگار بانے اعتماد کی انما خبر دارا سلطان القدرت دا شیطان علی اللذین پاکستان دے یتولونو چسوک دسر دوستی ساتھی والذین آکستانم بی مشرکون چغی اللہ سر شرک کئے اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان پا غیبان مکمل کنٹرول مندلے او یو مسلمان چیغد ایمان پوخ ہوئی خدای بانے پوخ اعتمادی اعمال صالح ہوئی شیطان ہمیشہ رضی اللہ سے ڈیفیٹ کری شیطان ہمیشہ رضی اللہ سے ڈیفیٹ کری ذکر دا عقیدہ پا خی شیطان دوکا کول نشی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ صحبہ المعین اللہم ربنا الحمد بالقرآن جناللہ وذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من واجه اللہ سبحانہ وتعالی علیہ وحنا النهار صلی اللہ علیہ وسلم